न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा मुहतरम मुसलमानानो, नन सबा मुंग टول په مختلفو میدانونو کې په مختلفو طریقو سره مهنت صرف دې دپاره کوو چې زمونږ په یو ښکلي مشغله کې د مصروف کېدو سره سره یو بل مسلمان ورور ته هم فایده ورسي. د دې دپاره نن سبا ډېر خلک په سوشل میډیا باندې شپه ورځ مهنت یو کړی دی او د تمام انسانیت د فایدې سوچ فکر کې مشغول دي او دا سوشل میډیا خپل پیغام بل ته رسولو لپاره یو بهترینه ذریعه ده. ځکه زموږ علماو د دې سوشل میډیا په واسطه باندې د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام دا پیغام رسولی دی او دا خبره بالکل واضحه ده چې زموږ نن سبا 90% نوجوانان د انټرنیټ سره وابسته دي. نو موږ هم د دې سوشل میډیا په میدان کې د قدم اغستو اراده مو کړې ده او د یوټیوب دا چینل مو جوړ کړی دی. د دې نه مو اصل مقصد و عرض د عربی زبان ښودل او په دې معاشره کې عام کول دي. ځکه زموږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کوم کتاب میلاو دی هغه په عربی زبان کې دی. زموږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبان هم عربي دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې کوم اصحابو د هغوی زبان هم عربي و. د تابعین او د تبع تابعینو د هغوی زبان د اکثرو زبان هم عربي زبانو. نو زموږ اصل مقصد و عرض د عربی زبان په دې معاشره کې عام کول او خورول دي. په دې یوټیوب چینل کې موږ دوه لیولې جوړو. لیول 1 د مدرسې د طلباو دپاره او لیول 2 دا د عام خلکو دپاره، یعنی کوم سټوډنټان چې سکولونو کالجونو کې سبق کوي او هغه خلک چې هغوی عرب ممالکو ته ځي او هلته خپله زندګي تیری لیکن د عربي زبان باندې د عبور نه حاصل کېدو د وجې هغوی ته خدای بله مشکلات پیښیږي. نو د هغوی دپاره به مونږ داسې حوارات، داسې جملې، داسې مفردات راوړو چې د هغوی هغه مشکلات لر کېږي. مثلا هغوی اسپتال ته لاړله او په اسپتال کې هغوی چې کوم ډاکټر سره میلاویږي هغه عربي، نو هغه سره به هغه خبرې څنګه کوي، کوم مفردات، کومې څنګه جملې به استعمالوي. دارنګې هغه بازار ته لاړې او په بازار کې هغه ځان له سودا علي، نو کوم کس سره چې هغه بیا کوي هغه به څنګه جملې استعمالي، هغه به څنګه خبرې ورسره کوي، د دې دا طریقه به ورته موږ ښایو. او په دې لیول 1 کې دا خو د مدرسې د طلباو دپاره نو دوی په عربۍ باندې څه نه څه عبور حاصل وي. نو په دې اهدافو باندې به دوی سره مونږ خبرې کوو. یو لومړنی چې زمونږ کوم هدف او مقصد دی هغه په عربۍ کې به مونږ پرچه څنګه حل کوو. ځکه زمونږ کتابونه چې دي هغه په عربۍ زبان کې دي، نو په عربۍ زبان په مطالعه باندې زمونږ عبور حاصل وي، لیکن چې کله خبره د عربۍ د پیپر راشي یا په یو مضمون باندې په عربۍ کې لیکل راشي نو بیا موږ ته څه نه څه مشکلات وي. نو دغه مشکلات په زموږ لرګي کې څنګه او په عربۍ کې موږ په اسانه باندې پیپر لیکل څنګه زده کوو، نو په دې باندې موږ مفصل خبره انشاءالله کوو. دویم چې زموږ کوم هدف دی هغه په عربۍ کې به انسی څنګه زده کوو، ځکه د عربۍ انسی زده کول دا انتهایی مشکل دی. لیکن صرف شپږ قواعد دي چې هغه شپږ قواعد موږ زده کړل نو مونږ ته به عربی انسی مونږ به ټول زده کړو. او په دې کې د تاریخ پیدایش مثلا ته پاکستان آزاد شوی 14 اگست 1947، نو دا 14 اگست 1947 دا مونږ په عربی کې وایو څنګه، نو دا وی په عربی کې به مونږ داسې وایو استقل الپاکستان فی اليوم الرابع عشر من اغسطس سنة 1947. نو دا 1947 1992 زما ډیټ اف برث دا مونږ وایو څنګه، نو ان شاء الله چې انسیم زده کړي دا به هم زده کړو. او دا ګینټي به په عربۍ کې څنګه وایو، مثلا په باندې 2 او په باندې 4 دا په عربۍ کې څنګه وایو، نو په دې باندې به ان شاء الله موږ مفصل خبرې کوو. دریم چې کوم زموږ مقصد او عرض دی هغه الاسالیب الادبیه ښودل دي مکمل وضاحت سره، او دا اسلوب تکلم جاری کولو کې انتهایی مفید وي. مثلا زه یو مثال در کومه، لکه ته دا طالب ډیر ذکی دی خو باوجود د دې چې دا محنت نه کوي، دی باوجود دا خو د اردو اسلوب دی خو دی باوجود د لپاره په عربی کې استعمالیږي څنګه، او دا اسلوب یوه جمله بلې جملې سره د ربط کولو فایده ورکوي.
نو د باوجود د لپاره په عربی کې استعمالیږي څنګه د دې لپاره استعمالیږي رغمه. نو اوس دا جمله داسې شوه هذا الطالب ذکي رغم انه لا یجتهد. نو دا رغم انه دا د عربی یو اسلوب دی او دا په تکلم جاری کولو کې ډیر مدد ورکوي. دا رنګ داس قسمه کلمات چې دي هغه په کلام عرب کې 50-60 نه سیوا دي. نو په دې دا موږ مفصل تفصیلی بیانو چې زموږ تکلم د زر روان شي. دریم چې زموږ کوم مقصد څلورم چې زموږ کوم مقصد او عرض دی هغه انشاء زده کول دي. دا انشاء موږ له په کتابت کې موږ یو مضمون باندې یا په عربی کې پیپر حل کوو لیکن پای کې داسې نقطې پکې استعمالیږي چې هغه زموږ د لیکل دا ښایسته کوي دا انشاء. نو پای باندې موږ مکمل وضاحت سره خبره کوو. هغې سره به زموږ کتابت انتهایی مزداریږي. شپږم چې زموږ کوم مقصد او عرض دی پنځم هغه د نحوه چې کوم اهم مباحث دي. په نحوه کې داسې څه اهم مباحث دي چې هغه موږ زده کړل هغې سره به زموږ کتابت زموږ تکلم انتهایی زر روانیږي. نو هغه به موږ تفصیلا هغه د هدایت النحوه دي او کو د کافي دي او کو شرح جامع دي په هغې باندې موږ مفصل بحث کوو او په اسانه انداز سره به هغه موږ ښایو. او اخرنی چې زموږ کوم هدف او مقصد دی هغه د عربی ترکیب مشق کول دي. یو خو موږ په پښتو کې ترکیب کوو یو عرب ترکیب کوي. نو هغه عرب چې څنګه ترکیب کوي د هغې به موږ اسانه طریقه تاسو ته ښایو او ټول ترکیبونه پکې موږ حل کوو. مثلا یو مثال زه تاسو ته درکوم زید قائم. نو یو خو موږ ترکیب کوو چې زید مبتدا او قائمون دا خبر دی لیکن عرب څنګه ترکیب کوي عرب داسې وایي زید مرفوع لأنه مبتدأ وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. قائم مرفوع لأنه خبر وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. نو دا عربی ترکیب دا خو صرف د مبتدا او خبر ترکیب دی. داسې د عربی چې څومره ترکیبونه د مفعول له مفعول به په دې باندې به انشاءالله موږ مفصل خبرې کوو.